حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم عزتمندو، دا نن چې کومه ویډیو ده دا په غیرت باندې ده چې الحمدلله زمونږ په ملک زمونږ پښتنې دا ډېرې غیرتمندې زنانه دي، غیرتمندې پښتنې دي، با عزتمندې زنانه دي. دا وګورئ تاسو په دې سایټ کې چې دا کومه ویډیو ده تاسو اول دا واورئ، د هغې نه پس زه تاسو سره یو دوه درې خبرې مختصر کول غواړم. دغه مختصر ویډیو ده، مختصر کلیپ دی، دا راسه تاسو واورئ. تصویران څنګه د دې ښځو نه دي وباسئ چې ګیلاس کې اوبه هم ورکوي نو تصویر وباسه، چې ګیلاس کې اوبه هم ورکوي نو تصویر وباسه. ولې موږ د چا ښځې نه یو، موږ تورسرې نه یو، موږ د په تابوت دننه څه هر څه په پټ مخ راکړي، زموږ د په ویډیو په میډیو نه شور کړي چې موږ دله دا پیسې ورکړو، دله موږ زکات خیرات ورکړو. شناخته کارت چې نه ورکړي پیسې نه درکوي، چې ښه سړو لیدلی نه نو پیسې نه درکوي. ولې څه چل دی؟ ولې موږ دونه بې غیرت یو چې موږ ته به خلک پیسې په شناختي کارت راکوي؟ دوی د خپلې ښځې راولي چې زه وله 1 لاک ورکړم او شناختي کارت به راکوي او دوی ټولو سړو ته به یې ښځې خیر او تصویران به پیلم او په ټول ملک کې به یې خلکو چې دا د پلانکي ښځه نه ما وله 100 روپۍ ورکړي. ماشاءالله دغه د خواږې مور د غیرتمندې مور خبرې تاسو واورېدلې چې دا په کوم انداز سره خبرې وکړلې. دغه خوږه مور، دغه غیرتمنده مور، دغه پښتانه مور اول دا خبره کوي الله 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 اکبر کبیرا کبیره. اول دا وایي چې مونږ له څوک اوبه راکوي هم راته وایي چې تصویر راسنی ایستلی، مطلب دا زمونږ حیا او عزت نه اغستی د کیمرې په زور باندې، د فیسبوک په زور باندې، د یوټیوب په زور باندې، نو هغه چې کوم دی مونږ له یو ګیلاس اوبه قدریم نه راکوي. الله اکبر کبیرا کبیره. یو ګیلاس اوبه هم چې څوک چاله ورکوي نو هغه به د کیمرې په زور باندې ورکوي. یو ګیلاس اوبه ورکولو کې هم کیمره نیسي ستا مخې ته ګیلاس تا نیولی هغې کې به ستا نه تصویر وباسي. الله اکبر کبیرا کبیره. او بیا چې کوم دی څه وایي که د دې نه علاوه نور څیز چاله څوک ورکوي، څوک چاله صدقات ورکوي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، چې تصویران یې نه ایستلي تاله نه درکوي، د زنانو سره چا تصویران نه وي ایستلي دغه صدقات خیرات زکات تاله نه درکوي. ګورئ ها. او د دې نه علاوه بیا وایي چې مونږ له امداد کله سړي راکوي نو سړو چې کله مونږ لیدلی نه یو، مونږ یې لیدلی نه یو تر هغې پورې مونږ له دا امداد نه راکوي. مونږ له په سطر کې په پرده کې د امداد نه راکوي، بلکې مونږ د کیمرې په مخه باندې کېږي او خلکو دنیا ته هم وښیي چې زمونږ څه کوو، د خلکو سره امداد کوو. دا غیرتمند زنانه، دا غیرتمند مور ورته وایي، پښتانه مور ورته وایي چې زما داسې امداد نه دی پکار. سبحان الله. داسې غیرتمندې میندې، داسې غیرتمندې خویندې دا د الله جل جلاله په هر ځای کې پیدا کړي. دا ډېره غیرتمنده مور ده. او د دې په باره کې زه یو حدیث، مختصر حدیث بیانوم. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمای ان یسیر الریاء شرک، بېشکه لږه شان ریا، لږه ریا، لږه معمولی ریا کول دا ګوره شرک دی، شرک. ها. او دا کوم خلک چې صدقات کوي، خیرات کوي او تصویر وباسي او فیسبوک له ورکوي او پلانې او ډینګلې، نو دا ګوره یاد ساتئ. ها. دا شرک دی، شرک. ان یسیر الریاء، که چا د ریا په طور باندې صدقه وکړله، خیرات یې وکړلو، زکات یې چاله ورکړلو د ریا په طور باندې، ګوره دا شرک دی. حضور علیه السلام مبارک می فرمایي ان یسیر الریاء شرک، او بېشکه لږه ریا کولو دا شرک دی، شرک. ها. یا ساتي عزتمندو چې کلم د چا سره اخلاص کوئ د الله د رضا دپاره، کلم چاله اوبه ورکوي د الله د رضا دپاره، کلم چاته روټۍ ورکوي د الله د رضا دپاره. په دې کې زما ستا کامیابي ده چې زه او ته د کیمرې په مخه باندې یو زنانه سره امداد کوو، د هغې نه پټوان وباسو، د هغې نه تصویران وباسو، د هغې نه ویډیو کوو، خو مه ورکوه که نه ورته.
دا خو ستا د فیسبوک د لارې دپاره ورکړو چې یاره زه په فیسبوک باندې شو شم چې ما ته پلانې ښه سړی وی. یاد ساتئ عزتمندو کله د قیامت ورځ راشي نو یاد ساتئ دغه خلک به ګوره بیا جهنم ته ځي. جهنم ته چا د دې دپاره چا سره اخلاص وکړلو امداد یې وکړو چې یاره ما ته پلانې کسو دا خلک ما ته ښه سړی وی بس تا ته به ښه سړی په دنیا کې ویلی شي خو یاد ساته ګورې د جهنم اور ډېر زیات سخت دی. د جهنم اور ډېر زیات سخت دی. علماء کرام فرمایي چې د جهنم اور دومره سخت دی د دنیا اور چې کوم دی د دنیا اور دا د جهنم لوګی هم نه دی لوګی دومره سخت دی. موږ د دنیا اور ته ټینګېدی شو څومره سخت دی هغې ته مونږ نږدې هم نشو تېرېدلی دا د جهنم د اور لوګی هم نه دی لوګی. نو یاد ساتئ عزتمندو چې کله هم اخلاص کوئ نو اخلاص داسې مه کوئ چې تصویران وباسئ پټ په پټه باندې اگر خیر دی که بیا ماشومان یا بس مطلب نور سي بیا خیر دی نو د زنانو عزت تار په تار کوئ مو د هغوی عزتونو ته لاس مه اچوئ هغه په کیمره باندې خدای او رسول ته وګورئ چې دغه بیا په کیمره باندې مه شو کوئ. الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان د ریاکارۍ نه وساتي. وما توفیقي الا بالله.